وخت زه موجود یم د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد یار صاحب سره دغه نه پوښتنه کوو چې د کرونا موجوده صورتحال څه دي او که فرض که کم خلک د 144 خلاف ورزي کوي نو د هغې انتظامیه چې د هغې به د هغه خلاف څه قانوني کارروایي کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. داسې دا چې د کووډ 19 زموږ په سوات کې الحمدلله صورتحال ډېر ښه دی او کنټرول انډر کنټرول دی. صوبایي حکومت ټول چې کوم حفاظتي تدابیر اپناو کېدی شي د هغې ډایرکشن ورکړي او د هغې سره سره دفعه 144 لفاظ دی د ضروري اشیا څیزونو نه د میډیسن سټور، ګروسري، ویجیټیبل، فروټ او ورسره چې کوم کنسټرکشن سره ریلیټډ شاپس دي د هغې د اجازت ورکړی دی. د دې نه علاوه نور شاپس چې څومره دي هغې باندې دفعه 144 لا اوس هم امپوز ده او دا د دې دپاره ده چې خلک په کور کې کینی او د ګورنمنت او زموږ د ټولو چې کوم دا یو موټو ده چې سټے هوم سټے سیف، چې څونه کم خلک بهر راوځي نو موږ به د کووډ 19 د بیډ افیکټس نه محفوظ پاتې شو. نو څوک د 144 خلاف ورزي کوي هغه په 188 کې موږ چالان کوو او د هغوی خلاف ډېر سخت او سټریک ایکشن چې دی هدایت دي. نو په الحال خو د صوبایي او د فیډرل ګورنمنت طرف دواړو طرف نه د 30 اپریل پورې د لاک ډاون چې دی آرډرز دي او بیا به ګورنمنت ګوري چې صورتحال کنټرول نو د هغې مطابق به چې دی د پالیسي سم میټر دی د هغې مطابق به اناونسمنټ کیږي. جی بالکل دا و زموږ سره ایډیشنل اسسټنټ کمشنر مټه محمد یار صاحب دغه خبرې تاسو واورېدې. یقینا چې موږ له په دې خبرو باندې عمل پکار دی. د 144 خلاف ورزي نه ده پکار. باقاعده چې موږ له صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه ورسره تحصیلي انتظامیه کم هدایت راکوي په هغې باندې موږ له عمل پکار دی. هغوی په خپلو خبرو کې دا زیاته کړله چې فرض که د 144 خلاف چا هم خلاف ورزي وکړه نو هغه په 188 کې بدلیږي، په هغه کې به ولا مونږ باقاعده پرچې ورکوو. نو خلکو ته هغوی دا هم ووي چې یاره تاسو د کم چې صوبایي حکومت او د ګورنمنت پالیسي ده په هغې باندې تاسو چلیږئ، ځکه چې کرونا چې کم یو خطرناک وبایي مرض دی نو هغې د پیلاوالو د وجې نه احتیاط چې دی هغه ضروري دی. نو تاسو مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې کښېنئ. جی